خامو تقسیمات اربعه لیور کی تقسیم خامسه و کنه معرفت الموازی والاشتقاق وغیرہ اغه نه بعد تفصیلا بوزداغه 20 شونه یو کنه کوم شل اقسام دي کنه پاکي تفصیل سره مو یو خاص عام وغیرہ مختصي اما الخاص خاص کوم دا فكل لفظ وزع لمعنى معلوم على الانفراد هغه لفظ تیل شي سا معنی د پر وزه شي معلومه معنی خو منفرد على الانفراد من اشتراک ورکی نوي ټیک شو فقوله ذی کی تقید بینه کنه کل لفظ نوی بمنزله الجنس دا جنس په معنی شو جنس په منزله شو کنه کل لفظ کې خار شای داخل دی عامه کل لفظ دا اوس دینه بد قید ذکر کړي بمنزله الجنس لكل الفاظ والباقي كالفصل بقيت شدي فصلونه دي قيود دي خف قوله وضع لمعنى شکل دی چې معنی د پر وزه شي يخرج المهمل يخرج المهمل مهمل تنوازي سيده شیا منادار لفظ نی غیر منادار وي وقول بدا چې کله وی معلوم لفظ معلوم هم وي نه دا اوس موږ کوم رقم ته معلوم ته مراد اخلي ان کان معناه معلوم المراد يخرج منه المشترك بونه مشترک وظیفه چې معنا خو د مشترک معلومه وي خو معلوم المراد نه وي معلوم المراد او د معلوم المعنی کې فرق ده وزلته کې ز پیژند سدلته تویل چې جاء رجال مشترک لفظ شو کنه سړی رالو خدا خو پکې نه د معلومه کوم راغله سید کته چې جاء زید نور ته نو وتلو دا اوس معلوم المعنا د زید د معلوم المراد د بکر خالد ته نو وته صحیح شو مراد معلوم دل ځان ته شي لانه غیر معلوم المراد معنا خي معلومه خو مراد نه معلوم خاطر وسفري ها ان کان معناه معلوم البيان کبه چیرې د سی چې معلوم البيان ته مراد ده دا معنا لم يخرج المشترك منه مشترک به نه وځي کنه چې هغه هم معلوم البيان وی سید خو مراد نه وي ويخرج من قوله على الانفراد بیا بد دي کول سره وځي چې على الانفراد ټیک شو کوم معلوم المراد به خو مشترک وځي کبه دا معلوم المراد نه اخلي د معلوم لفظ نه بلکې معلوم البيان اخلي بیا مشترکونه نه وځي به کم قید سره وباسي على الانفراد قید سره صحیح شو چې کې انفرادیت نه وي لان معناه حينئذ چې دی وخت کې به دې سمانه جوړیږي يكون المعنى منفردا عن الافراد چې د ټولو افرادو نه معنی چې شوی یوازي وي او مشترک یوازي نه بلکې شیان پکې نورم شریک وي صحیح ده وعن معنى اخر او دی بل معنی نه هم منفرد وي فيخرج عنه المشترك والعام جميعا شکل به د سی چې اي يكون المعنى منفردا عن الافراد وعن معنى اخر چې افراد نه منفرد وي مشترک وته هم د شي دی بل معنی نه منفرد بیا عام او تل سیدا مشترک خو ډیر افراد وی کنه عام کې کډیر افراد نه کنه خو بل معنی ورکه هم شامل عام لفظ ته پکې خصوص راولي ځکه خاص شولو وانما ذكر اللفظ ها هنا دون النظم جريا على الاصل ځکه چې تا خو لفظ ذکر کړل چې عمل خاص په کل لفظ نلته دي نظمونه ویلو یو کنه نظم ویل دلته ویل نظم نه چې په کل نظم دي چې دلته کې نظم نه کو ذکر اصل بني روان دي لکه کوم اصل کې څو کنه دلته کې لفظ لیکل شو ځکه دلته کې لفظ یي ولأن الظاهر أن هذه الأقسام ليست مختصة بالكتاب الهجري بل يجب في جميع كلمات العرب او بل دی وجنه هم نظم لفظ نه کو ذکر شي دا الفاظ سدي د عام مشترک خاص وغیرہ دا صرف په کتاب الله سره نه دي خاص بلکې دی عربی په ټولي ژبه کې جاری کیږي د عربی ول کلماتو کې جاری کیږي پر علم کې جاری کیږي ځکه لفظ راوړو صحیح شو وانما ذكر النظم في التقسيمات الته کې تقسیماتو کې نظم لفظ ذکر ډیر راوړو کنه چې رعایتا للادب الته مو د کتاب الله تقسیمات ذکر کولو کنه عام عربی ول نو ځکه ملته نظم ویلو صحیح شو د ادب رعایت کول د پر لئن النظم في الاصل چې نظم اصل کې مونږ ویلو چې جمع اللؤلؤ په سلک ته ویل شي بخلاف اللفظ فإن في اللغه الرمي چې دا په لغت کې چې ستل شي وشتل ته شي واما ذکر کلمه کل
د کل چې ذکر کنه اما الخاص فكل لفظ وزع د کل وی کنه فإنه وإن كان مستنكرا في التعريفات في اصطلاح المنطق چې منطق لکم اصطلاحات یل چې کله تعریف بینه ورکی کل لفظ سګنه بینه ښا کنه ټیک شو ځکه چې کل خو افراد او احاطه د پارسی کنه کل رجل دی من ټول افراد ورکی داخل کړلو کړي رجال او کل رجل دواړه یو شان دي شو بیا کنه ټیک شو خدلته کې موږ شک ولکن القصد ها هنا لبيان الاضطراد دلته کې موږ شک او اعتراض کو اعتراض چشتل شي چې خبره معنی شي دخول غیر نه او جامع شي لجمیل افراد د پاره کله یو شی تعریف بینه به د تعریف بینوا کنه چې معنی ان دخول الغیر وی بل پکې نه نوزي او جامع لجمیل افراد چې خپل افراد ته شامل دي نه ونزي صحیح ده کنه او د مونږه چیرې دا سړی د دین ټکیدار جوړ شوی دی یو دین ټکیدار دین چوکیدار وی کنه علماء حق چې کوم د دین چوکیدار دي چوکیدار دي تل شي چې د کور لکم شی وزي لکه چرګ میګه شول ورک نشي دي ته ویل چې تم چوکیداری ته درول د شند نه ورک نشي کوج دار پسې ګوري او بل څوک پردای شي نه پریږدي کنه نه دین چوکیدار هم د کې دین ول خبره شوک زیانه کی چې دین نه وبسي او بيدین ول خبره پکې داخله نه کی دي ته چنل شي جامع مانع چې دي طرف نه خو جامع شو شان وبسل نه پری دی او دي طرف نه مانع شو چې بل شر پریږدي نه دي ته پری دی صفاستی ماحول ټیک شو هم دي ته ل شي چې الجامع والمانع ندلته کې ته د شی کول شي دي ته اطراد هم ل شي ټیک شو الاعتراض والضبط وهو انما يصل بلفظ كل دا په کل سره سیلېږي ځکه مون کل لفظ التوي سیده خاوز دې صدا خاص صدا د خاص الجنس خاص النوع خاص العين کې دل شي په درې قسمه باندې کېږي ها درې نوع دي لپاره وهو اما يكون خصوص الجنس يعني الخاص خصوص الجنس د سل شي وهو اما يكون خصوص الجنس او خصوص النوع او خصوص العين خو بس خصوص وای ښه کنه یکونه کی ضمیر براجی شي خاص ته د خصوص به شي خبر بشي ټیک شو چې دا بیا خصوص العين د یو خصوص النوع د بل شه د خصوص الجنس ته سمانه یو ته جنس ویل شي بل ته نوع ویل شي بل ته چنل شي فرد نه ویل شي فرد وی کنه عین وتل شي تقسیم للخاص بعد بیان تعریف دي تعریف نه بعد د تقسیم خای شي خاص په څو قسمه دي اي الخصوص الذي يفهم في ضمن الخاص خاصوالی چې موږ ته د خاص په ضمن کې معلوم شي او موږ پوهه کې راشي اما يكون خصوص الجنس یا خود جنس تخصیص د پاره وي يكون جنس خاصا بحسب المعنى چې معنی اعتبار سره به خاص وي د جنس او يكون ما صدق عليه متعددا اگر چې د کوم چې بنه دا صادقيږي هغه ډیر وي شوی خیر دی خو جنس خاص شي صحیح ده ته چې کله وای کنه اوس حیوان کې خو ډیر شیان داخلي شته وي حیوان سواحل تینا ګوړه مراد شو کنه چې سواحل خاغای کنه سواحل هناو کیږي کنه چې کله وای حیوان ناطق وزد بلا جنس ولسی شو کنه سی بیا وای حیوان یتغرد شاغه حیوان چې وزونه کې بلبل شولا یدا سیوای چې خیر ده طیر یتغرد طیر متغرد بلبل تل شي کنه اوس وګور نور مرغی تنو ته جنس خشتا کنه نور خو مرغی ټول یو نه جوړیږي صحیح ده چې بلا بلا وزونه ته یو ګوریا قسمونه ته به پکې نوع جوړول شي صحیح ده او خصوصا نوعي يبو نوعي کی تخصیص رسی خاص النوع وتل شي ټیک شو على هذه الوتيره پام دي انداز کې جوړوا او خصوص العين يعني الشخص المعين خصوص العين جشتل شخص معين تلش وهذا خاص الخاص ده بټولنا خاص وي خا کنه ده معين وي والجنس جنس وسشتل شي جنس د اصوليين او د منطقيين په نسبت فرق لري صحیح ده منطقيين ځان ته بین یغول بلا جنس نوع وي کنه التمویل څه شدي جنس نوع فصل کنه غو بل شند بیني کنه او د اصوليين بل شند بیني ټیک شو اوس ګوره منطقین چې کله وي کنه چې انسان یو شد یو جنس شو مثلا د کې به مذکر مؤنث دواړه شامل وي مون خدل تفقیق احکام بینو کنه نو بیا د مذکر او مؤنث ځان ته نوع شمرل شي ځکه د خذ ول بل احکام دي کنه په قران حدیث کې او د نرینه د پر بل احکام در شي کې فرق شته کنه منځنون شتر حج پورې خرڅولې پر دې پورې
نه ځکه موږ سره بیا د بېله جنس جوړېږي صحیح شو اوس ته بېله طریقات ښایي والجنس عندهم يعني عند الأصوليين عبارة عن كلي مقول على كثيرين مختلفين بالأغراض دون الحقائق مونږ حقایق ته نه ګورو چې دي څه حقیقت دي کما ذهب الیه المنطقيون لکه منطقي حضرات چې لاړ دي ولا غو بلا خیال دي کنه سید هغه حقایق ته ګور دلته کې مونږ ته ګورو اغراض ته ګورو غرض د سړی د لپاره بلا اغراض دي کنه او خزې د لپاره بلا اغراض دي بلا احکام سره متعلق دي نه ته چې کله تعریف کوي کنه څو د تاسو کې چیرې د اصولین په نس جنس تعریف کتب د سکه کلی مقول على كثيرين کلی ته لشي کلی خو ډیر افراد پکې ورکیوي کنه جزئیات پکې ورکیوي چې دا په ډیرو بنی ویل شي ډیر کسان تنه مراد خو مختلفینه بلا غراض یا حقایق ته نه ګورو مقاصد ته به ګورو ټیک شو والنوع نوع بس تعریف کې دا اصولین په نزع عنه کلی مقول على كثيرين متفقين بالاغراض چې اغراض کې متفق وي بلا نه وي خاصه نه شان دي اغراض لري دون الحقائق تنشي كتل كما هو رأي المنطقيين تكشف فهم إنما يبحثون عن الأغراض دون الحقائق سيشوا شدي حضرات شكي دودا أغراضنا بحث كي حقائقنا بحث نكي حقائق دو مقصود ني خاكنا چشتا ګوري اغراض ته ګوري دوه مقصد دی چې معرفت الاحکام وکي کنه حقایق ته ته نشر رسیدل د موږ حقیقت څه شدي او د موږ فلسفه په سری مېره د مسواک حکم خدای پاک ورکړ دي کې بس حکمتونه پس نه شي ګرځیدل کنه حقیقت معلومول غواړي دا مشکل ده نه معلومیږي ها به علما او حکما بیان کړی دي لکه الهامات په جاری سره خنور اصل مقصد د حکم پیژندګلې د مون څنګه کیږي څه طریقې سره د کیږي څه طریقې سره ماتيږي داس د کوا نور په کې چونجی نشي لټول صحیح د شیانو کې صحیح ده کنه دا من دی ورکی او د حقایق خو هغه به ځان شند لټي صحیح د منطقيين فربما نوع عند المنطقيين زنه ځکه به تو غره شي وا نوع به منطقيانو په نسبت خو جنس عند الفقهاء نسبه جنس جوړيږي صحیح ده كما يظهر عن الامثله التي ذكر بقول دي دين واستته معلومه شي ګوره كانسان ورجل وزيد وزلت کی مونږ درې شنوې کنه خصوص الجنس خصوص النوع خصوص الشخص وز مثالونه لري خصوص الجنس مثال مونږ سره انسان دی انسان شو کنه حالانکه انسان خو جنس دی کنه دا خو شنه ده نوع نه ده کنه عدالت کی دا جنس کې راوړل د جنس ته د انسان نوع ده کنه نوع ده منطقینو په نسبت ولی کله حیوان کې خدا رزي صرف ناطق سره بل شو نوع شو مونږ په نسبت شده اصولینو په نسبت جنس شولو ټیک شو ورجل شده خزت نو ته کنه ده نوع جوړ شوله حالانکه د سره نوع ده منطقینو په نسبت ټیک ده وزيد شده شخص معين شو ټیک شده د مثالونه درکړل فالانسان نظير خاص الجنس ده جنس مثال شو په مقول على كثير مختلفين بالاغراض انسان لاندې خډر شان دي کنه فإن تحته رجلا وامرأة خزن ردلان دي هرڅه بل احکام دي والغرض من خلقه الرجل خلقه لشي د سړی د پیدایش نه مقصد څه دی خدای پاک سړی څه د پر پیدا کړی او هو كونه نبيا واماما وشاهدا في الحدود والقصاص ومقيما للجمعه والاعياد ونحوه سړی ولا اغراض بدل دي کنه ګوره لکه اوس خزو کې نبيان نه رغلي تر اوسه پرې کنه او سړیانو کې نبيان رغلي دی ولا بل غره شو ټیک شو صحیح شو کنه نه نبوت چا سره خاص دي رجال سره خاص دي په خزو کې نبی نشي کېدل ها ولی کېدل شي ټیک شو بل شکه سړی کې دا کمال شته چې امام جوړیدل شي خلیفہ جوړیدل شي کمانډینګ کول شي خزانه شي کولای بادشاہ امام نشي جوړول خلیفۃ المسلمین کنه او په حدود کې شاهد جوړیدل شي خزه په ځنه کې نشي جوړیدل لکه زنا او غیره قصاص همدا شته جمعه نشي قیمه ول خزه چې امام او ګرځي صحیح ده همدا شته عید او غیره منځونه د ډیر شان نشي کولای کنه اوس سړی ولا بلا غراش شول ټیک ته والغرض من المرأة وخذ ثم مقاصد كونه مستفرشه چې مستفرشه ګرځي سړی سره نکاح خوشي کنه اولاد ورکیات یتم بالولد همدا شته اولاد سړی ته ورکی تسکین د جذبات دواړو کې سره کې مدبرتن لخوایج البيت او د کور ولا نظام سمبلې خزه ونر سره د بار نظام د پر شو ټیک شو خزه د بار د پر رو بسله نه د نر د پر د بیسي سپری د ولس شنه شو پاتې کنه د نظام د فساد ترا واستو بس ټیک شو او غیر ذلک د نور ډیر مقاصد دي والرجل نظير خاص النوع تلتم رجل ورکوړي کنه رجل د شي مثال شلو
خاص النوع خاص النوع سوا دویم قسم دی هغه مثال شو کنه ټیک ته تنشوت مرعوة لبين مقول على كثيرين متفقين بالأغراض بين أفراد الرجال كلهم سوا في الغرض ودا متفقين بالاغراض دول ما کسیدو شنه ټول سړی په دې کې برابر دي غرض کې کنه اوس د ځان ته خبر شي د ځان کې د امامت صلاحیت نه رولې د خو فضول پات شو خانبوت خو ځان ته خبر ده خو دی الله خاص کی کنه شاهد په حدود القصاص کې دل شي مقیم للجمار سړی کې دل شي لموري ناسلې ځان کې صلاحیت نه پیدا خپل په ځان ځای کوي نور دي کې خو صلاحیت شته کوم خلقي صلاحیت ټیک شو نه اغراض کې متفق شو کنه دي ته نوع ویل شي ټیک شو یو شان دي اغراض وي وزيد نظير خاص العين او زيد شو ده خاص العين مثال شو لانه شخص معين لا يحتمل الشركه دي کې شرکت راتل شي زید خو زید شو هته ویل شي باندې کې مشفق زیدان دي دلته کې یو زید بن خالد دی بل زید بن بکر دی بل زید بن اسلم دی بل زید بن شويس دی خدا خډر کسان دي خ الا بتعدد الاوزاع خدلته ک تعدد فکر شي دا وضع اعتبار سره کې دل شي صحیح ده کنه هغه ته بیل आवाज دا زید بن خالد دا ته مونږ بیل نو میخي چې کله پیدا شو دا بیل او صحیح ده کنه متفق بل غرض نه ده بل وضع دي د لپاره ټیک شو نه تعدد کرځي په چی شي کې راسي وضع کی رسی خاکنه په اصل شي کې تعدد نشته ده ولما فرغ المصنف رحمه الله عن تعريف الخاص وتقسيم شرع في بيان حكمه مونږ ویلو کنه چې د خاص ول حکم به هم بینو خاص ول تعریف مونږ بیان کو د خاص ول شیان بیان کړل قسمونه اوس به د خاص ول حکم بینو چې خاص شي د پر استعمال کیږي فقال فرمای چې وحكم ويتناول المخصوص قطعا ته چې کله خاص لفظ وي کنه د خاص بچا باندې دلالت کوي مخصوص باندې دلالت کوي نه خاص سند خاص کون کې د خاص کو هغه تسویل شي مخصوص نه مخصوص کړلو نو مخصوص شي ته شي مخصوص دي تل شي کنه چې بل شي نه پرې دي کنه دایره دي نه تا کړل چې دا مخصوص شولو یعنی مون خدا ځای مخصوص کړی دي چې دلته په مسجد جوړو من نور پکې مار ده نه کو نور ته نو باسم مخصوص شو کنه ټیک شو دي ته مخصوص شي قطعا شي قطعا به دي تویل شي نور پکې نر نه بسل شي نه ته نسو بسل شي سیده بس ماغه معنی ته شامل ای حکم حاصل کې اثر مرتب تویل شي کنه سیده حکم ته څوګي شي شي الاثر المرتب على الشيء سیده ذكرت اثر المرتب عليه يتناول المخصوص الذي هو مدلوله قطعا بحيث يقطع احتمال الغير دا خاص حکم دا دی کنه چې د دیو اثر د چې هغه په دی مخصوص بنی مرتب شي سمانه مخصوص بنی مرتب شي چې مخصوص ته د شامل شي قطعي طور باندې کنه چې د نور شیانو احتمال تنوزي یو شی پکې نو تلې نشي تنو تلې نشي ټیک شو پیدا قلنا مثلا چې کله وی کنه زید عالم زید عالم د دې معنی څه شو په زید خاص لا يحتمل غيره احتمالا ناشئا عن دلیل ندی کی بل چې احتمال نشه چې زید عالم ندی کی د شي بکر پکې شامل ده چې له زید مې ویل زا یا دال دی پکې عین لام دی پکې کوم ځنه شته پکې راوړي عالم خان دی پکې رو بس نشته کنه زا یا دال د بس مخصوص الفاظ ولو بل چې احتمال نشته خو احتمال لا احتمال مراد چې دلیل پکې وي ځان احتمالات خطر وبسل شي ار دلته کې زید بن خالد کې دي چې زید بن خالد انډیا ولا زید بن خالد نه چې د احتمالات رو باسي خو قران کې ډېر شکونه خلک اعلان کې لارې به په هغه شک پکې نشي چې دلیل لري به دلیل شکونه خو ډېر کېږي صحیح ده ناشئ نن دلیل نه تل شي خو عالم ايضا خاص عالم لفظم خاص کین لا احتمال غیره بل احتمال کې چې زید عالم دي معنی چې زید ليس بمهندس مهندس نشو کنه موږ چې عالم کته چې زید راعن وزي سره وسراعن دي دا بل لفظ شو دا اندی ته شامل شو لار لپس خپل معنا لري ځانته هاذا باب د دروازه دی معنا ليس بشباك کړکینه شو ټیک شو د سیر شي تخصیص لري كذلك فكل واحد من الكلمتين اري وكلمه ګوره دلته يتناول مدلول قطعا قطعي تر بن خپل مدلول ته شامل دي فثبتت من مجموع الكلام دي مجموعي كلام نتشه ثابت شو قطعيه الحكم بعالم على زيد بهذه الواسطه په دې واسطه سره دا عالم حکم په زید باندې قطعي شو لوټیک شو ته چې کله چې زید عالم بس د قطعي خبره شو معلومه شي یقیني شو خاوز ته چې دا خاص خپل مخصوص ته قطعي تور باندې شاملېږي کنه ندی کې دا خصوصیت هم دي کنه چې ولا يحتمل البيان لكونه بينا دا په خپل باندې دومره واضح چې د بل شي وضاحت نه غواړي ښا کنه هذا حكم آخر مقوم للحكم الاول دا دویم حکم دی دا خاص د مخکینی حکم څه دی اکی تقویت پیدا کوي وکانه متحدان د دوړ یو شان دي خبر ده لیکن لو اللي بیان المذهب
اول شی د مذهب بیانول د پر د وسن لنفي قول الخصم د دویم کم خلق چې دا خبره نه مني کنه خصم سي مدعي او نور علما چې کم دي کنه هغه چې احتمال بیان لري هغه د پرچ شول د نفي شول چې نه تاسو وایي چې خاص د پاره بیان ضروری دی دا خبر نه منو د سره ټیک شو خاص په خپل باندې بین واضح ټیک قول تمهیدی الطریفات الاتیه دمه کی طریقونه دي تمهید د پاره ای لا يحتمل الخاص بین التفسیر خاص بین تفسیر ته ضرورت نه لري ولی لکونه بینا بنفسه چې په خپل دا واضح دی په هو مقابل للمجمل دا مجمل مقابل ګرځي حيث يحتاج الى بيان المجمل وتفسيره مجمل خدم مجمل بیان ته محتاج وی کنه او خاص ولا نه محتاج صحیح شو واما بيان التقرير والتغيير د بیان التقرير او تغيير ته احتیاج لري کنه لري په يحتمله الخاص خاص د دې احتمال لري کې دی چې په کې بیان تقریر وشي بیان تقریر چې تل شي وا خبر نور مضبوطه کې ښه تغییر لغونه په کې بدلواله راواله لانه لا ينافي القطعيه ځکه چې بیان تقریر تغییر سره په قطعیت کې نفي نه رزي قطعیت خلاف شي نه دی ښه کنه او د بیان شدی تفسیر دی مخالف شي دی په بیان التقریر يزيل الاحتمال النشي بلا دلیل تقریر خو خدي ک بیان تقریر راشي دا خو باغ احتمال ختم کی چې بدلیل پیدا کیږي ټیک شو نو د پروانه لري په کوم محکم دي سره محکم جوړ شي خبره ته کوم يقل لك ویل شي جاءني زيد زه ته مچ زید رالو یا زید رالو سوای زید رالو کنه صحیح د بس دې معنی دا چې بل څوک نه ده اکل کله خلکو نه غلطي کی ګره بکر رالو رښتیا وای چې بکر رالو که پسترګو کې د غزي مده شو بیا وګوره دوباره وی کنه کله کله مونږ چاته انتظار کی ورته بیا بل څوک کار شي شب خيو ګوري شب حفیظ اندي شکل څو ګوري شکل کنه تا ته کېدل شي چې احتمال پیدا شي دا خو مته بکر نه خري خالد بیمه کشان دي مزال دي حالانکه کېدې شي بل څوک وی کنه دا احتمال ختمي ده زید دی معنا دا چې بل څوک نه وته ان زیدا قائم نو ګره څه د پاره تقریر د پاره کنه تاکید وته لشي او بیان التغییر يحتمله كل كلام قطعيا كان ظنيا او بیان تغییر خو هر کلام څه د احتمال لري هر کلام کې دا کېدل شي چې بیان تغییر او شاکت وی ک ځونی کما يقل کتوي انت طالق ان دخلت الدار ک کوړه نه وات طلاق تابني خزي سي شو ان دخلت الدار انت طالق ان دخلت الدار استاد چې کله دوی کنه چې انت طالق دا خو ډایرکټ طلاق ورزيدو خزي بني کنه چې تا وی ان دخلت د کوړه د نشوي الا نو مخکې تنجیز په خبره کې کنه منجز شی او فورا وکي کې دون عاجز اوس پکې شرالو تعلیق پکې رالو خبره معلقه شو کوړه د نشي طلاق بو واقع شي کنه شو د نه بسنه کیږي طلاق بنه واقع کیږي نه بو غرضی په وهكذا بيان التبديل يحتمل الخاص بين التبديل احتمال هم لري بين التبديل من مكمل تبديل کې نسخه پکې وکي ايضا فلا يجوز الحاق التعديل بامر الركوع والسجود على سبيل الفرض وزته ګوري موږ د لپاره چرته خو یو مثال هم ذکر کړل چې موږ ته پته ولګي چې د خاص څنګه شی او څنګه حکم قطعي و غیره اوس دا خبره موږ مخته وینو ټیک شو